د شفقت او د همدردۍ په اعتبار سره بیا دا ډېر اوچته ښکلې رشته ده، مضبوطه رشته ده. او په دې کې بیا د نن سبا په دور کې په دې خوږمنه او دردمنه رشته کې چې دی نو خوږوالی او دردمنوالی زیات ده د والدینو د طرفه د اولاد سره. خو د اولاد د طرفه هغه محبت، هغه مینه، هغه شفقت، هغه خدمت، هغه ادب، هغه احترام چې د کومې والدین مستحق الله ګرځولي دي، ما او تعالی الله ګرځولي دي، شریعت او اسلام او قرآن ګرځولي دي، هغه احترام د اولاد د طرفه والدینو ته والدین چې کوم حق دی د خدمت او د مینې او د محبت او د شفقت چې کوم حق دی، نو حقیقت دا دی چې والدین هغه حق ادا کړی، خو اولاد د والدینو د محبت او د مینې حق لا نه دی ادا کړی او نه ادا کولی شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو کس راغی، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما والدې مور حیات ته جمدې ده او هغه ډېره ضعیفه شوې ده، ډېره کمزورې شوې ده، نو هغه ته په اوږه باندې کښېنوم او بیت الله ته لاړ شم او خانقاهې طوافونه مې وکړم، ما سیوا د مانځه نه تمام ارکان چې دي نو هغه زما په دې اوږه باندې هغه ادا کړي او بیا هغه ته واپس په اوږه باندې کور ته راولم. ویې د خدای رسوله ما ته د مور څونه حق ادا کړه، د مور څونه حق ما ادا کړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ارشاد وفرمایل چې تا د دې د هغې وخت چې کوم وخت کې ته زیږېدې او دې ته درد ذهن کېدو، د ماشوم نه پیدا کېدو وخت کې چې کوم تکلیف زنانه ته کېږي، چې دغه تکلیف دې زنانه ته کېده، نو تا د هغې یوې ګنټې د تکلیف حق هم له نه دی ادا کړی. اگر که ته دا ټول عمر په سر وګرځې او په سر کې طوافونه وکړې بیا راغلی، تا له دا یوې ګنټې حق هم نه دی ادا کړی. چې جای که چې ما او تاسو نن په هغې باندې سترګې راوباسو، نن هغې ته بد رد ووایو، نن هغې ته وایو چې تا موږ له څه کړي. پرون هم د یو ملګري سره لګیا وم، نو هغه یاره بچي دا مې وله وکړه دا مې وکړو، تنخوا مې دومره نه ده چې څومره د هغې پیسونه دي او جامې دي او بیزار دي او دا دي واغه دي د بچو. نو وایي که تنخوا سره منخوا نه جوړو نو په تنخوا کې مې دغه شی نه پوره کېږي، نو دې له پوره کولو کوشش کوم، خو نیت مې دا کړی چې په جوب باندې به حلاله خورم، ارام پکې نه خورم، د ارام یې نه مې فرض کړی او د حلال مې نیت کړی. نو هغه ته مې بیا ما ورداسې خندل، مې راته چې څومره د بچو لپاره کې او کړي دي او قسم کې او بیام کې، نو مې سبا چې دا بچي را لوی شي که نه د نن سبا دا پیداوار کې نو دی بیا مور ته راوغورځي او پلار ته مړه تا موږ له څه کړي، تا موږ له څه کړي دي، تا موږ له څه کړي وي د ده را لاسه خواږي. بیا را پلار یادوي د ده را لاسه خواږي چې دې پلار نن د دې بچو لپاره شپه او ورځې په ځان یې وکړي دي، دا بچې که د پلار په خپله پلار شي، خو دې مور پلار ته خو د دې هغسې بچې دي لکه د وړي بچې چې دي، دقه شان بچې دي ورته، اگر چې هغه اوس په خپله پلار او که ته ور په بل طرف باندې وګورې نو دا پلار په سپین ګیرتوب باندې چې په سپینه ګیره شو، جومات ته د راتلو قابل نه، جومات ته وی نه شم چې شپې مې خوږېږي، نظر مې کار نه کوي، ورځېږم درځونه خورم، استاد یې څه وکړم، نو استاد یم چې راغله ځواب ته وګورو عزت کور کوه چې جومات ته نه شي راتلی، کور یې کوه خو مونځ پرېږدمه. او که اوس په دې واده کړي بچي باندې د بابا په دې زوی باندې خدای دې نه کړي د شپې څه تکلیف راغی، نو دا په تندکونو باندې تلونکې بابا بل چاته نه وایي، په خپله به دې ډاکټر پسې ځي به او که نه به ځي. نو که ته ورته وایې چې بابا ځان له رډه ستړی کړ، هغه په خپله پلار دی، ته به پرې راغلی، راټوکې پرې راغلی، نو چاته به سوال جواب کړو، ډاکټر صاحب ته به څوک به دې لیکلي، ته خو تندکونه وایې په خپله درس کې وي بچې څه وکړم، زما ډډه غوښې نه دي، زما ډډه غوښې نه دي، زما بچې نه دي، زما نه صبرېږي چې زما بچې دې په تکلیف کې او زه دې په ارام باندې یم. نو دغه بابا په دغه حالت کې هم ډاکټر پسې به منډه وایي، په دغه حالت کې هم د دې بچي دغه نه بېغمه کېږي، ته ورته پلار دی، هغه په خپله پلار دی، ته ولې دونه غم کې،
ناوی د چا دپاره به پلار یې ما دپاره پرونی ماشوم دی پرونی ماشوم دی بل دی کې فرمایي چې د کوم بچي د بېادبۍ د وجې نه د ګستاخۍ د وجې نه د پلار د سترګو نه یا د مور د سترګو نه کومه اوښکه ووته نو دا اوښکه څونه ده د حجم په اعتبار سره دا به ضربن د ضربن اوښکه د سترګو نه چې وځي اوس دا اوښکه وایي دا بچی چې بیا خانه کعبې ته لاړ شي بیت الله ته لاړ شي او هلته دې اویا کاله حجونه اویا کاله طوافونه عمرې اویا کاله لمونځونه دا ټول ارکان اویا کاله مسلسل ادا کي او په اویایم کال وایي چې یا الله ما دا ټول نیک اعمال د خپل مور او پلار روح ته هدیه کړل نو دې بچي اوس به موږ وایي چې دا خو به اویا کاله عبادت وکړو دی مور او پلار ته وبخښل پر مور او پلار سم حق ده نو علما په دې ضمن کې فرمایي چې دا حق نه د هغې اوښکې چې کومه اوښکه د دې مور او پلار د سترګو نه وتې وه دا هغې اوښکې لسم حصه حق یې ملا نه دی ادا کړی لسم حصه حق یې نه دی ادا کړی اگر چې ته ورته راټول نیک اعمال یې ورپسې وبخښل هدیه کړو لسم حصه دا اگر چې دا خبره خدا ته دا ځکه په سپیکر دا هم چې زمونږ د میندې باندې پرې کورونو کې لګي اوري علما ورته وایي خو دوی په یو باسي په بلې اوري په یو باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه متعلق یو پلار شکایت راوړ د لور متعلق شکایت راوړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لور ده په کور کې پیغله شوې ده د واده قابله ده هغه واده نه د نکاح نه انکار کوي د نکاح نه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لور راوغوښته او د هغې نه یې تپوس وکړه چې ستا د والد صاحب ستا متعلق دا خبره کوي نو ته دا رښتیا دي یا رسول الله بلکل زما پلار رښتیا وایي نو ته ولې د نکاح نه انکار کوې حالانکې نکاح خو د الله حکم دی چې یو جنۍ بالغه شوله هلک بالغ شو نو دوی د نکاح وکړه چې دوی د ګناه نه بچ شي نو ته د نکاح نه انکار په څه بنیاد کوې نا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح نه انکار په دې وجه کوم چې د شریعت په روح سره ماته د خاوند حقوق نه دي معلومه نو چې زه د خاوند د حقوقو نه پوره خبرداره شمه نو د هغې نه پس به زه د چا نکاح کې راځم هسې نه مانې حق تلفي کېږي او ماته علم دي د خاوند حق تلفي رانه کېږي او په هغې کې مې پکړ ونشي نو زه به د خاوند د حق نه اول ځان خبروم نه بیا نکاح وکړم وی د خاوند د حق نه ځان خبرول غواړې وي یا رسول الله غواړم وی واوره وی چې ستا د دې خاوند په بدن باندې په داسې ځای کې یو ننکۍ راوختله دانه راوختله چې هغې ته کتلو د هر چا تیخول هم نشي ډېر بد ځای کې ننکۍ راوختله او ننکۍ هم ډېره خطرناکه ده او دغه ننکۍ او دې خاوند ته ډېر تکلیف دی د دې دانې نه داسه او دا زنانه په خپل صادر نه دا ښځه په خپل صادر نه په لوپټه نه په خپله ژبه باندې دا ننکۍ پاکوي په څه کوي په خپله ژبه باندې دا ننکۍ پاکوي دا ګردې په خپله ژبه لرې کوي او بې توکي چې زما دې خاوند ته راحت میلو شي ده ته راحت میلو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرموي دا بیا هم د خاوند حق دی نه دی ادا بیا هم د خاوند حق نه دی ادا کړی اوس چې ما او تاسو سوچ وکړو چې زمونږ څونه بیبیانې دي په کورونو کې چې هغې خاوند سره یو ګز ژبه ده نو ښځې سره یې دوه ګزه ژبه ده حاجي چې خاوند یو وایي نو ښځه ورته بله وایي چې خاوند ورته یو خبره وکړي نو هغه ورته شل خبرې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړو او په هغې کې بیا د جنت او د جهنم هغه حالات یې ولیدل بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته بیا د هغه حالات بیانوي چې ما زنانه ولیدلې زیات په عذاب کې مبتلا په مختلف قسم عذابونو یو زنانه مې ولیدله چې هغه د خپلې ژبې نه ځوړنده وه د څه نه ځوړنده وه ژبه او ژبه یې څونه ولې اوږده کړې وه او یا ګزه یې ولې هغه ژبه اوږده کړې وه څونه او یا ګزه او بیره له سټ نه راته وکړې وه غوټې ورکړې وه او
او د هغې نه بیا ړنده کړې وه ښځه. نو ما تپوس وکړه چې دا کومه زنانه ده، دې څه ګناه وه؟ وي دې به خپل خاوند ته د ژبې په ذریعې تکلیف رسو، خپل خاوند ته به د ژبې په ذریعې تکلیف رسو. د دې سره به دا معامله د قیامت تر ورځې پورې به دې سره دا معامله کېږي. اوس ما بل ځای وایي چې کومه زنانه لکه دا الفاظ هم نن د زنانو په هرې دویمې درېیمې زنانه په خوله دا الفاظ راځي، وایي تا کې ما څه خوبي ولیده او دې کور کې ما څه ښه رفاده ورځ ولیده. که ټول عمر یې د خاوند اداګانې وړي وړي د ده ورته جامې نه ورته دوه جوړې چې دا ورته پیدا نه ورته درې جوړې لرو حاجي چا ورته وایي دا نه دا ورته وایي دا نه اول هغې پسې چل ډېر ناز او اداګانې. خو که یو ورځ د دې خاوند په جایزو کورو کې د دې ښځې سره اختلاف راغی په جایز کار کې چې ښځه یې وایي او خاوند یې نه غواړي هغه کار او د دې اختلاف راغی، نو دا ښځه بیا څه وایي؟ وی ما دې کور کې څه ولیدل؟ وي ښه ده ود ما دې کور کې نه لیدلی، حالانکې ټول عمر یې عیش عشرت کړی دی په دې کور کې. چې دا ښځه دا خبره وکړي چې ما دې کور کې کومه ښه ده ود او کومه ښه ورځ ولیده یا ما دې خاوند کې څه خیر لیدلی دی، نو په دې الفاظو چې د خولې نه راوځي د دې زنانه اویا کاله هغه مونځونه اویا کاله روژې چې د ورځې روژې او د شپې عبادت کوي الله ته ولاړې اویا کال یې کړي هغه لاغو شو، هغه په سین لاغو شو، لاړ ختم شو، هغه عبادات یې ټول ختم شو چې صرف دا الفاظ یې د خاوند مطابق وي. اوس په خاوند باندې بیا د ښځې هم حقوق شته که نه؟ د ښځې هم حقوق شته، د ښځې حق هم به خاوند ادا کوي. ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، ستاسو د نفس هم په تاسو حق دی او ستاسو د بیبیان هم په تاسو حق دی. ازدواجي حق به هم دی ادا کوي، معاشي حق به هم دی ادا کوي. دا نه چې دی به کور کې ناستې او ښځه به نوکرۍ پسې روانې، ښځه به چې دی نو بار ګرځي او پردي خدمتونه به کوي او قلندر خان او نامتو خان له به کور ته ډوډۍ راځي. د دې معاشي حق د دې خاوند ذمهواري ده، د کور دننه ذمهواري د زنانه ده چې د خاوند خدمت، د بچو خدمت، د خاوند د مال حفاظت او د خپل د عزت حفاظت دا د ښځې ذمهواري ده. او د نارینه ذمهواري د کور نه د معاشي پایې چلول د کور ذمهواري د نارینه ذمهواري ده، د نان نفقې ذمهواري دا د نارینه ده، د جامې ذمهواري د نارینه ده، د پیزار ذمهواري د نارینه ده، د هغې د ازدواجي حق ذمهداري ادا کول دا د نارینه ذمهواري دي. د زنانه نه د کور نه بار کار اخیستل په نفس په نسا باندې په حقوق د نسا په حقوقو باندې ډاکره عصب دی چې د دې نه د کوره بار کار واغوستی دي. دا د کور زینت دی او په کور ښه ښکاري، دا د پردو نوکرو دپاره نه ده چې څنګ مرد کې څنګ به څنګ چلے. حاجي نن خو داسې خلک راوتېرې چې هغوی دا وایي وی عورت وی جب تک عورت گھر سے نہ نکلے तब तक मुल्क का माशी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हम तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकते जब तक औरत घर से न निकले. और अल्लाह से भी वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ए द कौम में द ख्वेदो पकुरुन की केने द ज़माने जाहिलियत पशान द कुरुन न मबार केगे और दार ला दिनो बी दिन नजरिए खावंदान नादी तोर सरम द कोरा बार को स्पिन सरम द कोरा बार का دا شو پیس دی چې دا پروډکټ لپاره تصاویر په دې باندې لګي، په پروډکټ باندې په شیمپو د دې تصویر لګي وي ښه خرڅېږي، په صابون د دې تصویر لګي وي ښه خرڅېږي، په سپریګانو د دې تصویر لګي وي ښه خرڅېږي. او کپړو والا خو له هغه دی کې ډانچې جوړې کړې دي، دا ډانچې بوتان دي، دا بوت پروش دي، دا کپړه پروش دي، دا بوت پروش دي، دا بوت پروش دي، دی بوت په خلق باندې خرڅوي، دی د بوت کاروبار کوي، دا کپړې نه کوي. د دې کمایي ټوله حرامه ده، که څوک یې مني او که نه یې مني، زه ورته حرامه یم، دا حرامه ده. چې کوم سړو دوکانونو ته مخې ته یې ډانچې ځوړندې کړي، نو د ښځې سر به پیني او نور ټول هیت یې د ښځې جوړ کړي او کمیس یې ورته اچولي، یا ورته بورکا، یا ورته لوپټا، یا هر څه چې یې ورته فصل کړي، دا د ښځې ډانچه یې جوړه کړې. دا بوت فروش نه وي، دا کپړه فروش نه وي، دا بوت فروش دي. د دې ټوله کمایي د خنزیر د غوښې په شان حرامه مرداره ده چې هر څونه په دې نوم باندې دي ګټي.
چې کومو پروډکټو کې د ښځې تصویر استعمال شو، د دې تصویر استعمال شو او د ښځې د شو پیس جوړ کړو، دا ټوله کمایي حرامه ده، دا ټوله کمایي حرامه دی کې حلالوالي ذره برڅه نشته، ذره برڅه نشته. اوس خو ګیرو والا کسانو دا لوبه جوړه کړې ده، د ښځو نه بغیر مې دکان نه چلېږي. مې پرین شه په تا باندې پوښتنه چې د ښځې نه بغیر دکان نه چلېږي. که ته خپله مور او خور لرې او دې ځای ته یې راولې او ستا دکان کې نه دی، پردي دکان کې ستا مور او خور کښېني او تی وینې او پردراح کې او ستا ښځه هغه ځای کې ناست دي، ستا خور او ستا لور هغه ځای کې ناست دي، ستا عزت یې ګواره کوي. وي نه استاد جي مړې به پرې وکړم. مې په استاد جي په دې مړې کې په دې باندې خو مړې کې چې خپله لور خور نه راولي، دا پردی لور خور هم د چا ده که نه؟ دا تاله ولې راځي؟ دې ته ولې پرده راکاږي؟ دا د چا عزت لرې؟ دا د چا د سر څادر نه دی؟ دا د چا د سترګو د یخوالي سبب او ذریعه نه ده؟ دا د چا د کور عزت او ناموس نه دی چې دا لوټ کېږي، سریعات نیلام کېږي؟ دا یورپ دی، دا امریکا ده، دا خو پښتونخوا ده. دې کې غیرتمند پښتانه خمسېږي، دې کې غیرتمند پښتانه چې هغه د هغې مخکې به ښځو خبره نه شوه کولی. اوس خو غیرتمند خلک لاړ، هغه خلک لاړه چې په دین یې پښتۍ ماتې دي او کدو کریله پاتې دي. اوس خو کدو کریلې